السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ناظرین شزوان یم. قدرمندو تاسو د ډیر وخت نه کسو چې پېښور کې کما په اسلامیا کالج کې ډراما روانه. قدرمندو د ډیر وخت نه دغه خاص چې کم دی په اسلامیا کالج کې د استوزانو په مخ کې هغه میز بیهیور الفاظونه استعمالوي چې راتلونکي سټوډنټان کم دی هغه ته ډیر غټ خطره غوله جوړېدلی شي، ډېره غټه خطرات یې جوړېدلی شي. قدرمندو هغه په اسلامیا کالج کې چې کم حد هغه کرس کړی دی، نو قدرمندو دا د اسلامیا کالج سټوډنټانو دپاره ډېر خطر دی. قدرمندو کله هم چې په یوه اداره کې دغه شانتې ماحول شروع شي لکه څنګه په اسلامیا کالج کې شروع شوی دی، نو قدرمندو هلته زده کړه نه بلکې دغه معاشرې بد اخلاقه خلک هغې ادارې نه وځي. زه نه غواړم چې ټوله اداره زه بدنام کړم، خو چونکې دغه کاس زه د ډېر وخت نه کسم او د دغه کاس خلاف د اسلامیا کالج استادانو یا د هغه پرنسپل صاحب هیڅ اقدامات نه دي اوچت کړي. زه پېښور کمیشنر صاحب له دا خواست کوم چې په دې باندې ایکشن واخیسته شي. دا د یو خطرې سبب جوړېدلی شي. په کالج کې په کور دي چې موبایلونه مکمل بند کړي، لکه هر سړی هغه خبره کوي او هر سټوډنټ ورته موبایل نیولی وي او بس ټیک ټاک له یې ویډیو د ورچوي، سوشل میډیا له یې ویډیو د ورچوي. دا صرف د پېښور اسلامیا کالج بدنامي نه ده، دا د ټولو سکولونو بدنامي جوړېدلی شي، دا د ټول خیبر پښتونخوا د حکومت بدنامي جوړېدلی شي. زه غواړم چې دغه ډرامې په پوهنتون کې نه کېږي، دا د بند کړلی شي. په دا موږ پر زور د حکومت نه مطالبه کوو. قدرمندو د دا سره د کم کسان چې د چا سبق سړی زړه نه زړه وي، نو قدرمندو هغو له ته خطر جوړېږي، هغه بیا سبق نشي ویلی. نو موږ غواړو چې دا یوه تعلیمي اداره ده او یوه تعلیمي اداره پاتې شي. نو موږ دا د حکومت نه خواست کوو چې دغه کس د دغه کالج نه وبوسي، یا که د کالج نه وبوسي چې دغه له خپل حقوق او خپله لیار ور وښوي. والسلام.